انسان وای چې داسې دشمن دی چې په ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم په دې رګونو کې چلیږي هر سړی وایي یاره که دې خدای په ګوتو راوسته که نه د سره به زه څه کوم پټ ناست دی او زما وروڼو زه راته د دم ښیم قرآن یې ښیي الخناس د الجوار الکنس الخنس دې پټېږي تختی بیا روکېږي په څه د الله په ذکر چې د الله نوم دې واغېش تختی بیا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم د مسلمان په سینې ګونټې ماتې کړي دي په زړه اذا غفل وسوسه چې کله دې غافل شي شیطان وسوسه چي او اذا ذکر الله خنسا او چې د انسان الله یاد کی بیا تختی د دمش نور خود دې خدایواله سړی نه پریدي پنانی سم د شر د وسوسه چون کنا وسواس اسم مصدر ده یا بزی مقدر کو یا په معنا د موسوس الکه وسوسه څه وای دلته شیطان دې لته ناشته ګناه ورچي دلته فرشتہ ورته ناشته ده نیکی ورچي چې دا کومه فرشتہ ورته نیکی ورکي دته ملهم وای او دا د القاء الخير ته الهام وای او چې کوم شیطان ناشته هغه ته وسواس وای او چې کومه ګناه ورچي هغه ته وسوسه وای خلک نه وای ویوړه مو چې دا کارو کبل مو چې مکاو ورونه خودونه دی یو دا خبره وته ملهم فرشتہ ورچي او دا خراب خبره دا وته وسواس شیطان اچي لته پټ ناشته اوس بتوي چې دا دونه خطرناک بلا را دنه بچ کېږم څنګه زما یو مقتدی عثمان دی بوډا هغه مولوی صاحب د شیطان په مونږ غرق او تباہ کړ وی کدی مال په ګوتو راغی په چکونو به ساو باسم ما وی کمال په ګوتو راغی په دې سلورینچی بور کې به منډم او په دا بورقه به وام مې ته په خله پلیته چې چک په لګې په دې خبيث نو ما ته ته په وب پلیته چې په بورقه کې وې انسان وای چې داسې دشمن دی چې په ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم په دې رګونو کې چلیږي هر سړی وایي یاره که دې خدای په ګوتو راوسته که نه د سره به زه څه کوم پټ ناست دی او زما وروڼو زه راته د دم ښیم قرآن یې ښیي الخناس د الجوار الکنس الخنس دې پټېږي تختی بیا روکېږي په څه د الله په ذکر چې د الله نوم دې واغېش تختی بیا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم د مسلمان په سینې ګونټې ماتې کړي دي په زړه اذا غفل وسوسه چې کله دې غافل شي شیطان وسوسه چي او اذا ذکر الله خنسا او چې د انسان الله یاد کی بیا تختی د دمش نور خود دې خدایواله سړی نه پریدي پاره طریقه مولا په یو جامه کې راتاویږي مونږ هم ته والله کا خلاص شو زمونږ ډېر خطرناک دی مولیانو هغه شیطان نه دی ډېر خطرناک دومره خطرناک هغه له معمولی خو نه را لېږي که نه هغه له داسې شی را لېږي چې دا مولا راوپرځوي یو سړی د دیوال سوري ته ناست ملاستو خوب ودو شیطان راغی ویله خو پاسه دیوال ورلېږي نو پیسه واقعي دیوال را پرېوت زه یې ورمنډه کې پیر صاحب خدای سره خوکړه ته څوک یې زه خو د مرګه بچم وایي زه خو پیر صاحب نه یم وایي ته څوک یې وایي د شیطان مړه شیطان ته ګورو د خیر کار ته ګوره مونږ دې د مرګه بچ کړو او ته وایې د شیطان یې وایي قسم دی چې شیطان یم وایي ما سره د ښېګړه ولې وکړه که دې د نه وې پاسولی او دیوال لا پروت وي مړ به ومه وایي ظالمه ما ځکه پاسولی چې که ما نه وې پاسولی او دیوال را پروتې وي شهید کېدې تا به هم راته په جنت فردوس کې مټې والې شهادت نه مې بچ کړې دومره غټ رذیل دی نو یو سړي به وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان به راغی وایي دا د چا نه امن غواړئ وایي د شیطان نه وایي څه چلې کړی دی څه چلې کړی مونږ یې غرق او تباه کړو خو چلې کړی وایي زه شیطان یم هغه ورته وایي ما تا سره څه چل کړی دی وایي دا خلک دا ګناهونه کوي دا به ته نه کوې وایي زما څه کار دی وایي تا چې پرون پردې شوتل ریبه نو ما د لور په لاس کې درکړی چې ورېبه ما درته پنډ اوچت کړی دی ستا هغه بل لور چې پرون په مسلمان ډس کو ټوپک ما ورکړی دی ما ولې په ماشګو ته راښکلی دی ته چې غلا کې او ډاکه کې او دا د دنیا ناروا کې او پیو کې اوبه اچې دا ما درته ویلي ما پکې د بورقه راایستې ده سړی وایي خدای دا څه په جنجال وړی واقعي امام راضي غوندې سړي ورسره مقابله نه ده کړې نو موتا به ورسره څوک
دا وی ستا پکې څه نشته وی جناب دا ټول کارونه تاسو کوئ موږ بدنامه وی زما صرف ګوته راښکل دي وی څه مطلب وی راته وایه ته بازار ته یو دکاندار دی هغه له د باندې نه چا شات یا غوړي وړي شیطان ګوته راواغېسته او په دیوال یې راښکه وی دقه د ما کار دی باقي ګوره ستا ټول کار ستاسو هغې له چېرته څه چرمخکۍ مرمخکۍ راغله د دکاندار پیشو ساتلې وه موږ له پخوا کچه دوکانونه و که نه هغې ور ټوپ کړې په هغه چرمخکۍ باندې پیشو دې بانډیسي چې د بار نه راغلي سره سپی و هغه ور ټوپ کړې په پیشو باندې دکاندار وی سپی دې منې کا زما پیشو موږ له ساتلې رالی ماته کړه هغه غریب کې تر څو سپی راښکه نو پیشو یې بیا غمه کړې وه دکاندار تور اوچته کړو چې ډس شوه سپی یې ووه ګاک وی خوارشي قیمتي سپی دې راله مړ کړه مه وهه چې ډس شو ګاک لګي شو دکاندار یې په توره ومړی کړه ګاک هغه د دکاندار وروڼه راغلل او دا بل یې په توره ومړی کړه ختم ورته یې ودرېدې دا ما دا تورې ما درکړې دا وال ټکول تاسو وکړل ما خو صرف ګوته راښکلې وی د خر بچیه خو چل خو دې په دا ګوته کې وکړ تا ته چا وی چې دا ګوتې راکاږه او بیا د اړه کې دا تاسو لته ناست یې نه په اړه کې نو دې په مختلفو طریقو سړی خرابوي یو خبره مې خولې له راله خو زه وبیا کړم یو سړي به کټ کې متیادې کولې ښځې ورته وی بسته که بسې که سړیه اوس خو دې بچي وشو او هر ساعت ستا تولی زما هغه ته چولي بین کې دي بس خدای ته وکړه یا ښځې وي دا زما په وس کې نه ده خو شیطان راشي او ما ته وي متیازې وکړه بس یو کم کټ کې مې کړي وی شیطان وي او خو دومره ناشنا سړي سره د یارانه ده ورته دې څه پیدا نه هلې وی څه پیدا ته والو وی چې بیګا راشي تا ته چې متیازې وکړه وی نن نه کوم نن ما بوزه مال چېرته بینک له بوزه خزانه راکړه پیسې ښه ده ټیک شو اوس چې سار شیطان د شپې وله راغی وي راپاسه متیازې وکړې د ټول عمر دې راباندې متیازې وکړې نن به مال راکې بینک کې وی راځه زما ستا یارانه ده بینک له یې بوت چې بویه ته وي شابه دا پیسې دې راغله پنډې وتړه اوس خوب یې نه چې پنډې وتړه او را روان شو نو شیطان پې هغه څوکیدار راویښ کوي سړی مال وایي چې دې څنګه پنډ په شا دی او ځي څوکیدار را منډې کړې دې شیطان ته وی خوار چې هم دې را باندې غلا وکړه هم دې سړی را پاسو اوس څوک هم ور خو جلندر یې وی دیوال ته ټوپ کړه دیوال ته ټوپ څوکیدار ته خپې نه ونیسه څوکیدار خپې نه ونیو یو ته وی بیدار شو بل ته وی غلا خپې نه ونیو او دې اوس بره دی شی په سر دی اوس ورته وایي چې خدای دې تباه کړه اوس څوک هم وی غول پې د پاسه وکړه هله به دې پرېږدي خو جړدره دې ورکړې نه خو اودو خوب و کټ کې غول وکړه ښه دې وی خدای دې تباه و برباد کا نور کله به تشي متیازې کوی دن خو ټول کټ لاړلی دی خدای دې تباه کا دا بین او دا ټوله دنیا وایي خو تا راته وي چې شیطان نه خزانه غواړه نو والله کم پریدي ګورې ښه که یارانه ورسره کوې که نه غول به رانه وباسي غول پریدي نه ابو جهل نه غلو نه وستل عتبه نه غلو نه وستل فرعون نه غلو نه وستل د چې تللی وم فرعون ته مصر ته عجیبګر ته میوزیم ته نو ملګرو ته مې فرعون له ځو ګورې د ملاقات نیتو نه کې د زیارت نیتو نه کې ګورې کفر ته به لاړ شي تعظیم به نه کوو وی په څه نیت ورشو ما وی د پیغور په نیت رسول الله مبارک قلیب بدر هغه کوي ته تللی ابو جهل له پیغور ورکاو په دې نیت ورځو یاره چې ورلم کنه دی په صندوق کې بند و دا 12 فرائض نه پراته دي صندوق کې بند ما ته خبيثه ای دوسا تیزنا تاوی انا ربکم الاعلى ساسو لوی خلم د سپیمو ته وګور دی غاخونو ته دی وګور دی لاس ته دی خپېتا مې پرېږده چې دی باندې بیا لوټ شو زمارو شیطان سره یارانه به نه کوو دا زمونږ د نیکه دشمن دی زمونږ نیکه او نیا آدم علیه السلام او حوا قرآن شریف کې الله ینزع عنهما لباسهما په جنت کې پیدا سے کارو کې جامع دي او بیا په ځان باندې فتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه بیا پاڼې په ځان پورې او کتب دې خطرناک نه بسنګ بچ کوم ان کید الشیطان کان ضعیفا الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وسوسه کې د خلقو په سینو کې مراد نظرونه دي من الجنه والناس دوړلې
یو د پیری د ذات لري چې د ابلیس دی نیکه پیریو والجان خلقناه من قبل من نار السموم لکه اختلاف پکې شته خو راجح ده او یو د انسان د ذات لري د انسان د ذات شیطان کم یو دی یاتی لهؤلاء بوجه ولهؤلاء دته په یو مخرج دی بل ته په بل مخرج رسول الله مبارک فرمای من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من نار هغه څوک چې هغه دو پړی کوي د قیامت ورځ به په خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي قیامت پر ورځ به په خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي نو دا دینه به مونږ ځان ساتو